بسم الله الرحمن الرحیم. د هدایت النحو د شرح په سلسله کې دا زمونږه 15 نمبر درس دی. مصنف رحمه الله فرمایي: الخامس ان يكون الرفع بالالف والنصب والجر بالياء المفتوح ما قبلها ويختص بالمثنى وكلا مضافا إلى مزمر واثنان واثنتان. تقول: جاءني الرجلان كلاهما واثنان واثنتان ورأيت الرجلين كليهما واثنين واثنتين ومررت بالرجلين كليهما واثنين واثنتين. په دې عبارت کې مصنف رحمه الله د اسم د اعراب په لحاظ سره 5 قسم بیانوي. نو فرمایي چې د اعراب په لحاظ سره د اسم 5 قسم دا دی چې د هغې حالت رفعی دا په الف سره وي او حالت نسبی او جری دواړه په یا ما قبل فتحې سره وي، یعنی یا وي او د یا نه په مخکې حرف باندې فتحه یعنی زبر وي. او د اعرابو دا 5 قسم دای د اسم متمکن کم 14 قسمونه دي، په هغې کې 3 قسمونو له ورکړی دی. نمبر 1 تثنیه، نمبر 2 کلا او کلتا، او نمبر 3 اثنانی او اثنتانی. او مونږ ته دې نه داسې تعبیر هم کولی شو چې د اعرابو دا 5 قسم دای تثنیه او تدی ملحقاتو له ورکړی دی. نو دا کلا او کلتا او اثنانی او اثنتانی دا د تثنیه ملحقات دي. او مونږ ته دینا داسې تعبیر هم کولی شو چې د اعرابو دا 5 قسم دای د تثنیه 3 قسمونو له ورکړي دي. خوا که دغه تثنیه حقیقی وي، خوا که دغه تثنیه معنوي وي، او خوا که دغه تثنیه صوری وي. که د تثنیه کم یو قسم وي نو د هغې حالت رفعی دا به په الف سره وي او حالت نسبی او جری دا به په یا ما قبل فتحې سره وي. تثنیه حقیقی دی ته وایي چې د هغې شکل و صورت دا د تثنیه والا وي، یعنی د هغې په اخر کې الف او نون یا او نون او تدینا په مخکې حرف باندې فتحه وي. دویم تدغې لفظ کومه معنی ده هغه هم د تثنیه والا وي، یعنی په 2 باندې دلالت کوي. او دریم شرط پکې دا دی چې تدغې لفظ نه تدغې مادی نه تدې مفرد هم وي. مثلا رجلانی دا اوس تثنیه حقیقی ده، ځکه چې تدې شکل و صورت هم د تثنیه والا دی، ځکه چې تدې په آخر کې الف او نون دي. تدې لفظ معنی هم د تثنیه والا ده، ځکه چې رجلانی دا په 2 سړو باندې دلالت کوي. او تدغې مادی نه تدې مفرد هم دی، نو د رجلانی مفرد دا رجل دی. یا دویم مثال دی رجلین، دا هم تثنیه حقیقی ده، ځکه چې تدې شکل و صورت دا د تثنیه والا دی، په آخر کې یا او نون دي او تدې نه په مخکې حرف باندې فتحه ده. تدې معنی د تثنیه والا ده او تدغې مادی نه تدې مفرد هم دی. نو خلاصه دا شوه چې تثنیه حقیقی به مونږ دې ته وایو چې په هغې کې 3 شرطه وي. د هغې شکل و صورت دا هم د تثنیه والا وي، نمبر 2 د هغې معنی هم د تثنیه والا وي،
او تدغه مادې نه تدې مفرد هم وي. تثنیه سوری دی ته وایي چې د هغې صورت او کم شکل دی هغه د تثنیې والا وي، یعنی د هغې په آخر کې الف او نون یا او نون او تدې نه په مخکې حرف باندې فتحه وي. دویم شرط دا چې د دغې معنا هم د تثنیې والا وي، او دریم شرط پکې دا دی چې د دغې مادې نه تدې مفرد نه وي. نو به تثنیه سوری کې او به تثنیه حقیقي کې فرق دا شو چې به تثنیه حقیقي کې د دغې مادې نه مفرد هم وي، لیکن به تثنیه سوری کې د دغې مادې نه مفرد دا نه وي. تدې مثال له اثنانی او اثنتانی. نو اثنانی او اثنتانی تدې شکل و صورت دا د تثنیه والا ده، یعنی په آخر کې الف او نون دي. تدې معنی هم د تثنیه والا ده ځکه چې په دوه باندې دلالت کوي، لیکن تدې مادې نه تدې مفرد نشته دی ځکه چې ایثن یا اثنتون تدې مفرد نه دی. د تثنیه دریم قسم دی تثنیه معنوي، او تثنیه معنوي دی ته وایي چې د هغې صرف معنا د تثنیه والا وي، د دغې شکل و صورت هم د تثنیه والا نه وي، او د دغې مادې نه تدې مفرد هم نه وي، خو صرف د هغې معنا دا د تثنیه والا وي. تدې مثال له کیلا او کلتا. نو د کیلا او کلتا نه تدې شکل و صورت د تثنیه والا دی او نه تدې مادې نه تدې مفرد دی، بلکې دا دواړه الفاظ د پخپله د شکل په لحاظ سره مفرد دي. البته تدې کومه معنا ده نو دغه معنا دا د تثنیه والا ده ځکه چې کیلا او کلتا دا په دوو باندې دلالت کوي. نو حاصل دا شو چې د اعرابو کم پنځم قسم دی نو دای تثنیه له ورکړي دي. بیا د تثنیه درې قسمونه دي، تثنیه حقیقي، نمبر 2 تثنیه سوری او نمبر 3 تثنیه معنوي. د تثنیه په دې دریو قسمونو کې که کم یو قسم وي نو د هغې حالت رفعي دا به په الف سره وي، او حالت نسبی او جری دا به په یا ما قبل فتحې سره وي. مصنف فرمایي الخامس د اسم د اعرابو په لحاظ سره پنځم قسم دا دی ان یکون الرفع بالالف چې د هغې حالت رفعي په الف سره وي، والنصب والجر بالیاء المفتوح ما قبلها د هغې حالت نسبی او جری دا په یا ما قبل فتحې سره وي. ويختص بالمثنى د اعرابو دا قسم خاص کړی شوی دی د تثنیه سره، یعنی د تثنیه حقیقي سره او تدې چې کم ملحقات دي یعنی تثنیه سوری او معنوي سره. ويختص بالمثنى د اعرابو دا قسم خاص کړی شوی دی د تثنیه سره، وکلا او د کلا سره. کلا دا تثنیه معنوي ده. وکلا مضافا الى مضمر، لیکن کلا تبا دا اعراب په هغه صورت کې ملاویږي چې کله د کلا اضافت شوی وي ضمیر طرف ته. نو چې کله کلا مضاف وي ضمیر طرف ته نو د هغې حالت رفعي به په الف سره وي او حالت نسبي او جری به په یا ما قبل فتحې سره وي. لیکن کچرې کلا د ضمیر طرف ته مضاف نه وي بلکې اسم ظاهر طرف ته مضاف وي نو بیا به تدې اعراب بالحرکت تقدیری وي، یعنی حالت رفعي به په ضمه تقدیری سره وي، حالت نسبي به په فتحه تقدیری سره وي او حالت جری به په کسره تقدیری سره وي. یعنی جاءني كلا الرجلين، رأيت كلا الرجلين او مررت بكلا الرجلين. يعني جاءني كلا الرجلان، جاءني كلا الرجلين، رأيت كلا الرجلين او مررت بكلا الرجلين. نو په دې دریوانو مثالونو کې د کلا اعراب د اعراب بالحرکت تقدیری دي ځکه چې د کلا اضافت شوی دی اسم ظاهر طرف ته. نو کلا ته به دا اعراب اله ملاویږي چې کله کلا دا مضاف وي ضمیر طرف ته. دریم قسم دی واثنان واثنتان، دا اعراب دا د اثنان او د اثنتان هم دي. دلته په مصنف رحمه الله باندې دا اعتراض کیږي چې دلته څنګه دا اعراب د کلا دي نو دقه شانتې دا اعراب د کلتا هم دي.
نو مصنف د کلا سره کلتا ولې نه دی ذکر کړی؟ نو شارحینو ته دې جواب دا ذکر کړی دی چې کلا دا مذکر دی او کلتا دا مؤنث دی. مذکر اصل لی او کم مؤنث دی نو دا فرع ده. نو د مذکر چې کم حکم وي نو هغه حکم د مؤنث هم وي. نو دې وجه نه د مذکر ذکر کو او مؤنث ته دې په ضمن کې خود به خود راغی. خو په دې باندې بل اعتراض بیا دا کیږي چې اثنان او اثنتان نو دلته مصنف په اثنان باندې ولې اکتفا ونه کړه؟ دلته هم اثنان مذکر دی او اثنتان مؤنث دی. نو پکار دا ده چې صرف اثنان ذکر کړی وی، اثنتان دای نه وی ذکر کړی. نو ته دې جواب بیا شارحینو دا ورکړی دی چې اثنان او اثنتان دا دواړه عدد دي او په عدد کې اکثر د مذکر یو حکم وي او د مؤنث بل حکم وي. نو کچره مصنف صرف اثنان ذکر کړی وي نو بیا دا وهم کېدی شو چې کېدی شي د مؤنث ځان له حکم وي. نو دی وجه نه مصنف دلته د اثنان سره اثنتان ذکر کو چې په دې ځای کې د مذکر او د مؤنث دواړو یو حکم دی. ويختص بالمثنى وكلا مضافا الى مزمر واثنان واثنتان. نو دلته به دا خبره مونږ یاد ساتو چې دا اعراب تثنیه ته ملاویږي او ته د ملحقاتو یعنی کلا او اثنان او اثنتان ته ملاویږي. خو په کلا کې دا شرط دی چې کلا دا به مضاف وي ضمیر طرف ته. تقول جاءني الرجلان كلاهما واثنان واثنتان. په دې عبارت کې مصنف د تثنیه او تدې چې کم ملحقات دي نو د هغې د حالت رفعي مثالونه ذکر کړي دي. نو په دې مثالونو کې جاءني الرجلان دا رجلان دا تثنیه حقیقي ده او دا په حالت رفعي کې ده. نو دې وجې نه ته دې حالت رفعي دا په الف سره دی. کلاهما دا هم تثنیه معنوي ده او دا په حالت رفعي کې ده. نو دې وجې نه ته دې حالت رفعي دا په الف سره دی. او دغه شانته اثنان او اثنتان دا تثنیه سوري ده او چونکې دا په حالت رفعي کې ده نو دې وجې نه ته دې حالت رفعي دا په الف سره دی. ورأيت الرجلين كليهما واثنين واثنتين. په دې عبارت کې صاحب کتاب تدې درې قسمونو کم حالت نسبی دی نو هغه ذکر کړی دی. نو الرجلين دا تثنیه حقیقي ده تدې حالت نسبی دا په یا ما قبل فتحې سره دی. او کلیهما دا هم په حالت نسبی کې دی او اثنین او اثنتین دا هم په حالت نسبی کې دی. نو دی وجنه تدې حالت نسبی دا په یا ما قبل فتحې سره دی. ومررت بالرجلين كليهما واثنين واثنتين. دا مصنف ته دغه دریوونو قسمونو یعنی د تثنیه او تدې چې کوم ملحقات دي کلا او کلتا او د اثنان او د اثنتان د حالت جری مثالونه ذکر کړي دي. نو تدې حالت جری دا په هم په یا ما قبل فتح سره دي. نو بالرجلین کلیهما او اثنین او اثنتین تدې حالت جری په یا ما قبل فتح سره دي. وس راځو مونږه تدې عبارت ترکیب لا. مصنف فرمای الخامس ان يكون الرفع بالالف والنصب والجر بالياء المفتوح ما قبلها. الخامس دا صفت دی د موصوف الصنف محذوب د پاره. نو اصل عبارت بداسي شي الصنف الخامس. نو موصوف صفت دا مبتدا ده او دا ان يكون الرفع بالالف والنصب والجر بالياء المفتوح ما قبلها دا جمله ولا خبر دی. بیا یکون باندې دا کم ان داخل شوی دی نو دا ان ناسبه دی. دا چې کله به فعل مضارع باندې داخل شي نو هغې له نصب ورکوي. نو دې وجې نه ان یکون له نصب ورکړی دی. او یکون دا فعل ناقص دی. فعل ناقص دا اسم او خبر غواړي. ته دې اسم مرفوع وي او ته دې خبر دا منصوب وي. نو یکون فعل از افعال ناقصه الرفع مرفوع بضمه لفظا دا د یکون د پاره اسم دی. بالالف با حرف جار الالف مجرور. نو جار مجرور دا متعلق دی په ثابتن پوری. نو دا ولا خبر دی. نو یکون فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر دا بیا خبر دی د الخامس مبتدا لپاره. والنصب والجر دا دواړه عطف دی په الرفع باندې.
نو اصل عبارت به داسې شي الخامس ان يكون النسب والجر بالياء المفتوح ما قبلها. نو چونکې النسب او الجر دا عطف دی په الرفع باندې او د معطوف علی او د معطوف اعراب یو شانتی دی، نو څنګه چې الرفع مرفوع ده نو دقه شانتی النسب او الجر دا هم مرفوع دی. بالياء المفتوح ما قبلها با حرف جار، الياء دا موصوف دی، المفتوح مفتوح دا د اسم مفعول صيغه ده او په دې باندې چې کم الف لام داخل شوی دي نو دا د التي اسم موصول په معنا باندې دی. نو الف لام بمعنى التي اسم موصول او مفتوح صيغه واحد مذکر اسم مفعول، ما موصوله قبلها مضاف مضاف الیه دا مفعول فيه ده د ثبتا فعل محذوب د فاره. نو ثبتا فعل محذوب اپنے فاعل یعنی د هو ضمیر او کم مفعول فيه ده نو تدې سره چې کله میلاو شو نو دا صله شو د ما موصول لپاره، بیا موصول صله د نائب فاعل شو د مفتوح اسم مفعول لپاره، بیا مفتوح اسم مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر دا صله شو د الف لام موصول لپاره، او موصول صله دا بیا صفت ده د یا موصوب لپاره، او موصوب صفت دا مجرور ده د باجار لپاره، نو بیا جار مجرور دا بیا عطف دی په بالالف باندې. الیاء المفتوح دا مونږه خبره ذکر کړه چې دا بخپل منځ کې موصوف صفت دی، نو چونکې د موصوف صفت اعراب یو شانتی وي نو څنګه چې الیاء مجرور ده د با جار د وجنه نو دقه شانتی المفتوح هم دا مجرور ده. بل دا خبره به مونږه یاد ساتو چې کم د اسم مفعول صيغه وي نو هغه به نائب فاعل غواړي، او چې کم د اسم فاعل صيغه ده نو هغه به فاعل غواړي. نو دی وجنه د مفتوح اسم مفعول لپاره ما قبلها دا جمله ولا نائب فاعل له. بیا فرمایي ويختص بالمثنى وكلا مضافا الى مضمر واثنان واثنتان. ويختص صيغه واحد مذکر فعل مضارع مجهول او هو ضمیر پدې کې نائب فاعل له، با حرف جار المثنى مجرور، نو جار مجرور دا متعلق دی په یختص فعل پورې. بیا وو حرف عطف کلا دا ذوالحال له، مضافا الى مضمر، مضافا دا د اسم مفعول صيغه ده او پدې کې هو ضمیر دا نائب فاعل له، او الى حرف جار او مضمرین دا مجرور ده، نو جار مجرور دا متعلق ده په مضافا اسم مفعول پوری، نو مضافا اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر دا حال ده د کلا ذوالحال لپاره، او بیا ذوالحال حال مل کر دا عطف ده په المثنى باندې. او دلته به هم دا خبره مونږه یاد ساتو چې حال دا منصوب وي نو دی وجنا مضافن دا منصوب دی په فتحې سره. واثنان واثنتان دا دواړه هم عطف دی په مثنى باندې، چونکې دا اعراب حکایي دی د اثنان او د اثنتان نه ته دی لفظ مراد دی، نو دی وجنا اگر چې دا عطف دی په مثنى باندې نو دا مجرور نه دی بلکې اثنان او اثنتان چونکې اعراب حکایي دی، دی وجنا دا په دغه اصل شکل کې نقل کړی شوی دی، او اثنین او اثنتین دا مونږه نه وایو. تقول جاءني الرجلان كلاهما واثنان واثنتان. جاء صيغه واحد مذکر غائب پہلے ماضی معلوم، نون وقایا یا ضمیر منصوب متصل منصوب محلا مفعول به مقدم، او الرجلان دا تسنیه ده او دا مرفوع ده په الف سره نو دا ده مؤکد، او کلاهما دا مضاف مضاف الیه دا ولا تاکید ده، د مؤکد تاکید دا معطوف علیه ده، او دا واثنان دا ولا معطوف اول له، او اثنتان دا ولا معطوف ثانی ده، نو معطوف علیه اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر دا بیا فاعل دے دو جاء دا پارا، نو جاء فعل اپنے مفعول به اور فاعل مؤخر سے مل کر دا جملہ فعلیہ خبریہ شوا. دلته به مونږه بل اهمه نحوی دا قاعده یاد ساتو چې کله فاعل اسم ظاهر وي، خوا که واحد وي که تسنیه وي او که جمع وي،
نو تدې فعل دا به په هر حالت کې دا به مفرد راوړی کیږي. نو دلته اگر چې د جاء فعل کم فاعل الرجلان دا تسنیه ده خو چونکې دا اسم ظاهر دی نو دی وجنه تدې فعل جاء دا به دا مفرد راوړی شوی دی. جاءني الرجلان كلاهما واثنان واثنتان او مخکې هم دا خبره مونږ ذکر کړه چې الرجلان كلاهما اثنان او اثنتان دا په حالت رفعي کې دي نو دا وجنه دا مرفوع دی په الف سره. ورأيت الرجلين كليهما واثنين واثنتين رأيت فعل بفاعل دا تا ضمیر پدې کې دا فاعل له او الرجلين دا منصوب دی په یا ما قبل فتحې سره نو دا مؤکد دی او کلیهما دا هم منصوب دی په یا ما قبل فتحې سره دا ولا تاکید دی نو مؤکد تاکید دا معطوف علی دی واثنين دا ولا معطوف اول له او وسنتین دا والا معطوف ثانی دے. معطوف علی اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر دا مفعول به دے دا رأیتو فعل دا پارا رأیتو فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شوا. چونکہ مفعول به دا منصوب وی او کما دا تسنیه قسمون دی دا غی حالت نسبی پا یا ما قبل فتح سر وی نو دی وجنا رجلین کلیهما او اثنین او اثنتین دا مفتوح دی پا یا ما قبل منصوب دی پا یا ما قبل فتح سر. مررت بالرجلین کلیهما واثنین واثنتین مررت فعل بفاعل با حرف جار الرجلین دا مجرور دی پا یا ما قبل فتح سر ځکه چې تسنیه حالت جری دا هم په یا ما قبل فتح سره وي نو دا مؤکد دی او کلیهما دا ولا مضاف الیه دا ولا تاکید دی نو مؤکد تاکید دا معطوف علیه شو او واثنین دا معطوف اول او اثنتین دا معطوف ثانی دی نو معطوف علیه اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر دا مجرور دی دا با جار دا پارا او جار مجرور دا متعلق دی په مررتو فعل پورې نو دا جمله فعلیه شو. یوزل بیا مونږه دا عبارت ذکر کو الخامس ان يكون الرفع بالالف والنصب والجر بالياء المفتوح ما قبلها. د اعراب په لحاظ سره د اسم پنځم قسم دا دی چې دا غي حالت رفع په الف سره وي حالت نسبی او جری دواړه په یا ما قبل فتح سره وي او د اعراب دا قسم دا خاص کړی شوی دی د تثنیه او دا غي ملحقات سره. ويختص بالمثنى د اعراب دا قسم خاص دی د تثنیه سره وکلا او د کلا سره لیکن په داسې حالت کې چې دا کلا مضاف وي ضمیر طرف ته او مونږه دا خبره ذکر کړه چې کلا دا تثنیه معنوي ده ځکه چې د دې صرف معنی د تثنیه والا ده نه د دې شکل او صورت د تثنیه والا دی او نه د دې ماده نه د دې مفرد شته دی. واثنان واثنتان او د اعراب دا قسم دا د اثنان او د اثنتان سره هم خاص دي او د اثنان او اثنتان دا تثنیه سوری ده ځکه چې د دې شکل او صورت دا هم د تثنیه والا دی او معنی هم د تثنیه والا ده. او بیا مصنف مثالونه ذکر کړي جاءني الرجلان كلاهما واثنان واثنتان دا د درې ونو تثنیو د حالت رفعي مثال له. رأيت الرجلين كليهما واثنين واثنتين دا د حالت نسبی مثال له او مررت بالرجلين كليهما واثنين واثنتين دا د حالت جری مثال له. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.